أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا يكلف الله تکلیف کی نا چوی اللہ تعالی نفسا اسیو نفس لرا الا وسعها مگر د هغه د طاقت مطابق لها ما کسبت د دې نفس دپاره دی هغه څه چې ده کسب کړي دي وعلیها ما اکتسبت او په ده باندې دي هغه څه چې ده کسب کړي دي ربنا لا تؤاخذنا اے رب زمونږه ته مه نیسې مونږ لره ان نسینا که چیرې هیر کو مونږه او اخطأنا یا خطا وکړو مونږه ربنا اے رب زمونږه ولا تحمل علینا او ته مه اچوې په مونږ باندې اسرا دروند بوج لره کما حملته لکه څنګه چې تا دا بوج اچولی و علی الذین من قبلنا هغه خلکو باندې چې مخکې زمونږ نه و ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا او ته مه اوچتوې زمونږ نه ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نه وي طاقت زمونږ دپاره به د هغې واعف عنا او معافي وکړې مونږ ته واغفر لنا او بخښنه وکړې مونږ ته وارحمنا او مهرباني وکړې په مونږ باندې انت مولانا ته کارساز زمونږه یې فانصرنا پس مدد وکړې زمونږه علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې. په آیت مبارکه کې د الله تعالی د لطف او د کرم او د مهربانۍ بیان دی چې الله تعالی په خپلو بندګانو باندې او خاص طور په دې امت باندې خاص مهربانۍ کړي دي. دا مهربانو یو صورت دا دی چې په دې باندې الله تعالی داسې بوج او داسې تکلیف او داسې حکم نه دی نازل کړی چې هغه د انسانانو د وس او د طاقت نه زیات وي. الله تعالی آسان دین په دې امت باندې لازم کړی دی. مذهب اسلام یو آسان مذهب او یو آسان دین دی. دویم لطف کرم د الله تعالی دا دی
چې الله تعالی د انسان په هغه اعمالو به مؤاخذه نه کوي چې د انسان د وس نه بار وي. زړه ته چې کوم خیالات راځي، کوم وسوسې راځي او د انسان د هغې اراده نی کړي یا انسان د هغې عزم نی کړي، نو په دغه وسوسو باندې اگر چې د ګناهونو وي الله تعالی به پکړ نه کړي. دریم لطف و کرم یې دا دی چې الله تعالی مونږ ته د دعا چلو خو چې زمانه دعاګانې کوي نو څنګه به کوي، څه به غواړې زمانه. نو مونږ ته الله تعالی د سوال چلو خو چې داسې دعا وکړې چې الله انسان دی یره ترې نه راځي، انسان دی خطا ترې نه کېږي، انسان دی ګناه به ترې نه کېږي او دا د انسان نه کېږي به چې ګناه وشو که په خطاان شوی دی که په یره باندې شوی دی او که چېرې قصدن شوی دی، نو ما ته سوال وکړئ چې الله دا مونږ ته معاف کړي، نو زه به یې ته معاف کړمه. او الله تعالی مونږ ته چل هی د دعا چې ما ته سوال وکړئ چې الله داسې احکامات او داسې حکمونه مونږ باندې مه فرض کړې، مه لازم کړې چې مونږ یې نشو اوچتولی او مونږ پې عمل نشو کولی. او زمانه سوال وکړئ چې مونږ باندې رحم وکړي، فضل و کرم وکړي. نو الله تعالی مونږ ته دعاګانو چلو هو چې دا دعاګانې زمانه وغواړئ، دا ټولې دعاګانې به زه قبولې کړمه. دا آخري دوه آیتونه چې دي د سورې بقرې د آمن الرسول نه واړې تر دې ځایه پورې، د دې دوه آیتونو ډېر لوی فضیلت دی. دا دوه آیتونه نبی علیه السلام ته په تحفه کې ورکړی شوي دي. نبی علیه السلام چې د معراج په شپه تشریف وړو، نو هلته نبی علیه السلام ته 3 انعامات ملو شو. یو الله تعالی منځونه په انعام کې ورکو. دا فرض مونځ چې دا د الله تعالی تحفه او انعام دی چې الله تعالی نبی علیه السلام ته به طور تحفه ورکړې ده. او دویم دا چې الله تعالی نبی علیه السلام سره وعده وکړه چې زه به ستا د امت مشرک ته معافي نه کوم، لیکن د مشرک نه علاوه هر چا ته معافي کوم. او دریم تحفه کې وله دا 2 آیتونه ورکړو د آمن الرسول نه والې تر دې ځای پورې. بخاری شریف کې او مسلم شریف کې روایت دی، ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام نه نقل کی. نبی علیہ السلام فرمایل من قرأ الآیتین من آخر سورة البقرة، چا چې د سورې بقرې اخرانی 2 آیتونه ولوستلو، فی لیلة په شپه کې یعنې ماخوستن نه پسو، کفتاه دا 2 آیاتونه به در لپاره کافي شي. د کافي کېدو یو مطلب دا دی چې کدی د شپې تهجد لپاره نسېدو، د شپې اعمال یې ونه کړو، نو د اعمالو دا حساب کتاب دا 2 آیتونه برابر کی. او دویم مطلب دا دی چې دی به د شیطان نه الله تعالی محفوظ کی. دا 2 آیتونه چې شیطان دغه کور ته نشي راتلی. او دریم قول دا دی چې د حساب کتاب نه به دا کافي شي، یعنې د قیامت د حساب نه به دا 2 آیتونه کافي شي. نبی علیه السلام چې کله دا آیتونه نازل شو، ابو میسره وایي چې کله نبی علیه السلام دا آیتونه نبی علیه السلام ته ورکړو، نو ورته وی اخرې کې آمین وایا.
چې الله تعالی دا قبول کړي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې کله جبرئیل علیه السلام د آیاتونه په نبی علیه السلام باندې ورکړو، نو د هرې دعا په آخره کې الله تعالی قد فعلتو یعنی مونږ چې کم سوال او کم دعا په دې آیت کې کو، الله تعالی بس ما داسې وکړو، یعنی ستاسو نه چې کم خطاګانې کېږي معاف کوم به درته، چې یېره وشي نو معاف کوم به درته. او یو روایت کې داسې دی چې جبرئیل علیه السلام نبی علیه السلام ته وویل لکه ذالک، دا هر څه تا ته میلو شو. دا آیتونه هغه دي چې یو روایت کې داسې دی چې الله تعالی له مخلوق پیدا کړیم، نو د مخلوق د پیدایش نه 1000 سال مخکې الله تعالی د آیتونه لیکلي وو. او د سورې بقرې دا خاتمه په دې باندې شوې ده. دویم روایت کې داسې دی چې د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 2000 کاله مخکې الله تعالی د آیتونه په خپل لاس باندې لیکلو، او د جنت د خاصو خزانو نه الله تعالی نبی علیه السلام د آیتونه ورکړي دي. ځکه خو سورې بقرې په شروع کې مونږ ویلو چې عمر رضی الله تعالی عنه دا سورې بقره په 12 کاله کې ختمه کړې وه، او د هغه زوی ابن عمر رضی الله تعالی عنه په 8 کالو کې دا ختمه کړې وه. عمر رضی الله عنه بیا باقاعده دعوت کړو او یو خیلاله کړی او د دعوت ضیافت یې کړو چې ما سورې بقره ختمه کړې ده. نو هر انسان له د ماستن نه پس دا 2 آیتونه ویل پکار دي. د هر قسم شر نه، د شیطان نه او دشمن نه او د ضرر رسا څیزونو نه دا 2 آیتونه کافي شي. لا یکلف الله نفسا، تکلیف کې نه اچوي الله تعالی هیڅ یو نفس لره. مراد آیت دا چې شرعي احکامات چې څومره دي دا آسان دي، دا ګران نه دي. یعنی یو حکم هم داسې نشته چې د انسان د وس او طاقت نه بار دی، ناممکن حکم یوم نشته. څومره د شریعت احکامات چې دي دا ټول انسان ښه په سهولت سره په آسانۍ سره دا کولی شي. ځکه نبی علیه السلام فرمایي ان الدین یسر، دا دین چې دا ډېر آسان دی، په دین کې آسانی ده. د دین نه بار چې تنګي ده او مشکلات دي، په دین کې د هرې خبرې حل موجود دی او آسانی موجود ده. نبی علیه السلام هم دا خبره کوله چې تاسو خلکو له آسانۍ ورکوئ. نبی علیه السلام جماعت کې تشریف فرماو، یو اعرابي راغی، هغه د جماعت یو طرف ته په ولاړه باندې واړه بول شروع کړو. صحابه کرام رضی الله عنهم ورپاڅېدو، چا ورته پخلی ما، چا ور منډې کړې، چا په لاس باندې. نبی علیہ السلام صحابو ته پریږدئ، ضروه پریږدئ دې لره، لا تظلموه، دله دا روان واړه بول مه بندوئ، پریږدئ. اوس هغسې هم شروع کړي چې پوره کړي. نبی علیہ السلام هرې کې یو خبره وکړه، انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. اے صحابو، تاسو خلکو ته آسانی ورکوونکي را لېږلی شوي. دی ونه چې زه آسانی پیدا کوونکي را لېږلی، تاسو یې آسانی پیدا کوونکي را لېږلی شوي. یعنې څه مطلب و؟ زه تاسو ته را لېږلی شوم چې تاسو به آسانۍ در کوم، تاسو به امت ته آسانۍ ورکوئ.
ولم تبعثوا معسرین، او تاسو نه را لېږلي شوي تنګسیا کوونکي، تنګي پیدا کوونکي. نو نبی علیه الصلاة والسلام امت ته مبعوث دی، او بیا امت رستنی امت ته مبعوث دی. نبی علیه السلام صحابو ته را لېږلی شوی دی، او صحابه کرام رضی الله عنهم وروستو امت ته را لېږلي شوي دي. دغه حدیث کې نبی علیه السلام دا وفرمایلو چې څنګه زه د خلکو دپاره اسانۍ پیدا کومه، تاسو هم د خلکو دپاره اسانۍ پیدا کوئ. او څنګه چې زه خلک په مشکلاتو کې نه غورځوم، تاسو هم خلک په مشکلاتو کې نه غورځوئ. د دې مطلب دا نه چې موږ د دین د دایرې نه بار وځو، د دین په دایره کې دننه د شریعت احکاماتو کې دننه به اوسیږو چې څومره گنجایش وي گنجایش پیدا کو به. نو دین آسان دی. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، مطلب دا دی چې شرعي احکامات چې څومره دي دا د انسان د وس او طاقت مطابق دي. ګران به وي، مشقت به پکې وي، دا چې کنه مشقت پکې نشته، مشقت خو پکې شته، خو دا مشقت د انسان د فایدې لپاره دی. یعنې دا مشقت چیرې دا ابس نه دی، او دا مشقت دا سزا نه ده، دا د انسان فایده روحانی اعتبار سره او د ثواب په اعتبار سره. ځکه چې کم عمل کې څومره مشقت سیوا وي د هغې اجر دومره زیات وي، د هغې اثرات دومره ډیر وي. نو لا یکلف الله نفسا الا وسعها آیت اگر چې د شریعت د احکاماتو سره متعلق دی، خو که آیت مونږ عام والو په هر انسان چې الله تعالی کم حالات راولي، کم ازمایشون راولي او کم بیماری راولي، نو دام د انسان د وس او طاقت مطابق وي. د دې وجې تمام انسانانو مسایل یو شانتي نه دي، د چا مسایل یو شان د چا بل شان دي. الله جل شانو د انسان وس او طاقت، حوصله او برداشت ته ګوري، ظرف ته ګوري. د ظرف مطابق الله تعالی په انسان باندې حالات راولي. لا یکلف الله دا اصل کې هغه وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. دا آیت چې کله نازل شو، صحابه کرام رضی الله عنهم نبی علیہ السلام ته رالو او په پنډو باندې کېناستلو، او هغې ووایي چې زموږ باندې حکم احکامات چې مخکې رالیږلي شوي، مونځ او روژه، جهاد او صدقه، زموږ په اختیار او په وس کې مونږ یې کوو، عمل پې کوو. لیکن مونږ باندې داسې خبرې راغلې چې زموږ د وس نه بار دي، د زړه خیالات او وساوس دا زموږ په وس کې نه دي، او الله تعالی به مونږ سره دایم حساب کتاب کې، او چې حساب کتاب وشي نو خامخا سزا به مونږ ته میلاویږي. نو دا خیالات او دا وساوس خو زموږ په وس او اختیار نه بار دي، نو مونږ سره دې څنګه حساب کتاب کېږي. نو نبی علیه السلام صحابو ته چلو هو چې تاسو یهود و نصاراو په شانتې سمعنا و عصینا مه وایئ، بلکې تاسو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. صحابه کرام رضی الله عنهم دغه ووایي، الله جل جلاله د آیت مبارکه نازل کو، لا یکلف الله، تکلیف کې نه اچوي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس لره. یعنې دا نه چې خاص خاص انسان، نه هر یو نفس چې دی هغه الله تعالی په تکلیف کې نه اچي. تکلیف څه ته وایي؟ یو داسې څیز لازمول چې هغې کې مشقت وي، د هغې په عمل کې راوستو کې ګراني وي، الله تعالی داسې نه کي چې د انسان د وس او طاقت نه دی باري.
الا وسعها وسعون گنجائش ته وي مگر دغه د وس مطابق دغه د استطاعت مطابق نو حصر پیدا کو په هیڅ یو نفس باندې په هیڅ یو انسان باندې الله تعالی داسې یو حکم نه لازم کی چې هغه د هغه وس او طاقت نه بار وي دې ته تکلیف ما لا یطاق وي او دا خو موږ عقل هم دا وایو یو ماشوم دی چې هغه 1 کیلو بوج برداشت کولی شي او په هغه باندې تا 1 من بوج کېښودو نو هر څوک به دا ظلم دی او زیاتې دی نو الله جل شانو به څنګه په یو انسان داسې حکم لازم کی او فرض به کی چې انسان نشي پوره کولی دا څومره احکامات چې دی وخت کې دي دا ټول د انسان د وس او طاقت مطابق دي که هغه روژه ده که هغه حج دی او که زکات دی او که مونځ دی که په ګرمۍ کې او که په سردۍ کې وي دا احکامات بیا په 2 قسمه دي یو هغه دی چې ډیر ګران دي لکه په ابتدا اسلام کې دا روژه چې وه د ماښام نه پس به شروع شوه یعنې ماوستن ما بانک سره به روژه شروع شوه تر سبا ماښام پورې به روژه وه نو دا عمل ممکن دی ځکه جدید ساینس دا وایي چې انسان څونه ناره تیري دونه دی ښیي د انسان چې خېټه څونه خالي وي دونه د صحت برابري برقراري د انسان صحت چې خرابېږي د ډېر خوراک د لاسه خرابېږي بې ټیمه بې ترتیبه خوراک او زیات خوراک چې کې دا د انسان دپاره نقصان ده دی او دا لوږه او دا تنده د انسان دپاره فایدهمنه جدید ساینس هم دا خبره کې اوسو بلکې هغه چې انسان 24 غنټې ناري نو دی ښه دی په مقابله دی هر ټیم خوراک کی دا نن سبا چې څونه زیاتې بیمارۍ د معدې ولې خو خوراک ډېر دی که نه خوله ودرېږي نه بې ټیمه کار شروع دی ځکه قسمه قسم بیمارۍ شروع شوې مشقت شته نه او خوراک ډېر دی نو ابتدا اسلام کې دا چې کوم حکم دام سخت نو او دام سګنې ناممکن نو ممکن بیا مو لیکن لږ کې ګرانو نو الله جل شانو هغه بیا آسان کو د سهار نه تر ماښامه پورې الله تعالی روژه فرض کړه نو دا اوس ډیر آسان شو په مقابله دای کې دارنګه چې کوم نور احکامات دي ابتدا اسلام کې تهجد پر چا باندې فرض وو یو کال په دې باندې عمل شوی دی یو کال چې کوم مسلمانان مؤمنانو هغوی به تهجد خامخا کول د شپې یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا لیکن هغه الله تعالی بیا حکم منسوخ کو اوس تهجد اختیاری دی واجب او فرض نه دی که انسان کی بهتر دی که نه کی نو پکړ پی نشته دی داسې کوم احکامات ابتدا کې لږ سختو خو ناممکن نو سختو صرف هغه سختی م الله تعالی ختم کړو هغه م الله تعالی په اسانۍ سره بدل کړه لا یکلف الله تکلیف کې نه اچوي الله تعالی نفسا هیڅ یو نفس لره الا وسعها مگر دغه د وس او د گنجائش مطابق لها ما کسبت لها کې د مې د نفس ته راجع دی د دې نفس دپاره دی ما کسبت هغه چې د کسب کړي دي یعنې کوم چې د خیر کارونه وکړو ما یې وړو ما دپاره د عموم دی که وړه نیکي وکړه او که غټه نیکي وکړه که لږ کي او که ډېر کي فایده به هم دته میلاویږي لها ما کسبت کې اشاره دې طرف ته ده
چې ستا د نیکو اعمالو فایده ګورنه الله تعالی ته رانه فرشتو ته ده. انسان هم ځان لیکي په الله تعالی دې څه احسان نشته. وعلیها مکتسبتو او په ده باندې دي هغه څه چې د ارتکاب یې کړی دی، چې مراد ترنه ګناهونه دي. څومره ګناهونه هم چې انسان کی نو په الله تعالی دې څه بوج نشته، نه د الله تعالی په شان کې کمی راځي، نه د الله تعالی بادشاهۍ ته ګنې څه نقص رسي. نه، د هغې وبال به هم خانه په تا باندې وي، پخپله به دا بوج ته اوچتی بیا. وعلیها او په دې نفس باندې دي ما اکتسبت هغه چې دی ارتکاب کړی دی، یعنې ده چې کوم ګناهونه کړي دي. ربنا لا تؤاخذنا، د دې ځای نه مونږ ته الله تعالی د دعاګانو چل ښي چې تاسو ما ته داسې داسې دعاګانې وکړئ چې زه دله قبولې کړمه. یعنی الله جل شانو د انسان د بهنې د مغفرتو بانی ګوري. دا یو بانه چې مونږ ته وي داسې دعا ما ته وکړې زه به یې قبوله کړمه. ځکه هوی رحمت حق بهانه می جود، بهانه می الله تعالی بانی غواړي، بها ډیر ته وي او بانه معمولی خبرې ته وي. الله تعالی په وړو وړو خبرو د انسان مغفرت او بهنه کی. ربنا لا تؤاخذنا، یعنی قولو تاسو وایئ ربنا ای رب زمونږه. دعا چې کله شروع کې په ربنا سر شروع کوه، ځکه دا ربنا اسم اعظم دی. ربنا چې پنځه پیرې دی وی اسم اعظم دی وی دعا کوه الله تعالی به قبلی. ځکه د قرآن کریم اکثر دعاګانې په ربنا سر شروع شوي دي. نو ربنا ای رب زمونږه، لا تؤاخذنا ته مه نیسې مونږ لره، ان نسینا کچرې مونږه هیر کو، او اخطأنا یا مونږه خطا وکو. یعنې که زمونږ نه یو غلطي وشوه، یو ګناه وشو، کړو کې دی که غټ دی، نو یا به زمونږ نه په هیره باندې کېږي یا به خطاً کېږي. یعنې خیال هم نه و، هیره وه، غفلت را باندې راغی، غالب شو را باندې، او زمونږ نه یو کوتاهي وشوه، یو ګناه مو کو، یا مونږ یو نیک عمل ونه کو. انسان نه چیري نو مطلب فرض حکم ترنه پاتې شو، ترک شو، دا حکم پرېښودل که مونږ په هیره باندې وکړو خدای مونږ په دې مه رانیسي. ځکه الله جل شانو احکم الحاکمین دی. داسې ویلی شو چې خانه هیره میره نه منمه، زما حکم به کوئ په ټیم به پوره کوئ. د هیرې مطلب څه خو غفلت نه هم کار اخیستی دی که نه، ولې به غفلت نه کار اخیستو؟ لیکن الله جل شانو فرمایي چې نه خیر دی، که په خطاً او په هیره یو کار وشو، غلطي وشوه، مونږ ته ووایه زه به ته معاف کړمه. ان نسینا کچرې هیر کو مونږه، او اخطأنا یا خطا وکړو مونږه، یعنې خطاً مونږ یو ګناه وکړو. اخطأنا تعلق ګناهونو سره دی، ګناه رانه شو لیکن خطاً وشو. خطا دې ته چې انسان قصد او اراده د ګناه نی کړي او ګناه ترنه وشي، او د قصدن ګناه ذکر ونه کو، ځکه دا د مؤمن شان نه دی چې دی به قصدن ګناه وکړي. مؤمن به ملا د ګناه اراده کړي او ګناه و پلیننګ به کړي ګناه دپاره. چونکې د مؤمن دا شان نه دی، قرآن کریم چونکې نامناسبه خبرې نه ذکر کی، او دا د مؤمن د شان سره لایق نه ده چې دی به د ګناه پلیننګ وکړي او د ګناه مخکې نه اراده وکړي چې داسې به کوم بیا به یې وکړي. چونکې قرآن کریم د نیکانو خلکو خبرې کوي، او د نیکانو خلکو نه چې ګناه کیږي یا ترې خطاً کیږي
او یا ترې نه په ایره باندې کیږي. نو ځکه یې دا ووایي. باقي الله تعالی قصدن ګناه معاف کی، ځکه الله تعالی هر قسم ګناه چې د انسان نه وشي هغه الله تعالی معاف کی، به توبه وباسي. ان نسینا که چریر کو مونږه او اخطأنا یا خطا وکړو مونږه. چې کله دا آیت نازل شو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما اکرهوا علیه. الله تعالی زما د امت نه درې خبرې لرې کړې. یو خطا، چې په خطا سره ستا نه څه وشو دا الله تعالی تا ته معاف کو. دویم په ایره به چې ستا کوم کار وشو هغه هم الله تعالی تا ته معاف کړی دی. دریم که ته مې چا زبردستي وکړه، په زبردستۍ تا یو غلط کار وکړو، ستا خپل اختیار او مجبوري وه، اختیار دې نه مجبور یې کړې، نو دا هم الله تعالی تا ته معاف کړي. خو مراد دا چې دې ګناه الله تعالی تا ته معاف کړی دی. باقي که چېرې خطاً تا یو کوتاهي کړې ده، چا نقصان دې کړی دی مالي، دا یې تلافي به کې، ګناه ته الله تعالی معاف کو. مثال په مونږ نه پاتې شوی خطاً یا په ایره باندې، نو ګناه ته الله تعالی معاف کو، لیکن قضا به راګرځي. په غلطۍ سره یو غلطي وشوه، څه کار د نه وشو، تلافي به یې کې، حج د نه پاتې شوی، روژې د نه پاتې شوي په غلطۍ سره، اوس به یې قضا راګرځي، ګناه ته الله تعالی معاف کړی دی. د چا نقصان د نه خطاً وشو، په غلطۍ سره وشو، دا یې چې کومه کفاره ده ورکې به، ګناه ته الله تعالی معاف کړی دی. ربنا ولا تحمل علینا، اے رب زمونږه او ته مه اچوې په مونږ باندې اسرن بوج لره کما حملته. اسرن نه مراد سخت حکم دی، دا سخت حکم په مونږ باندې مه اچوې، یعنې مه لازم کې، لکه تا چې مخکنو امتونو باندې لازم کړی و. اسرن اصل کې رسۍ ته وي، په کومه رسۍ چې خلک بوجونه تړي ته اسرن ویل کېږي. نو مراد ترې نه چونکې رسۍ مضبوطه وي، چې بوج تړي نو خامخا په کلکه او مضبوطه رسۍ باندې به یې تړي. نو اسرن داسې مضبوطه رسۍ، داسې مضبوط حکم و چې هغه زمونږ د وس نه بار وي، دا مونږ باندې مه فرض کړئ. کما حملته لکه څنګه چې تا فرض کړی وي، حملته تا اچولی و علی الذین من قبلنا، په خلکو زموږ نه مخکې و، مراد ترې نه بني اسرائیل دي. په بني اسرائیلو زکات فرض و، نو د مال څلورمه حصه به یې ورکوله. مونږ باندې الله تعالی لسمه، شلمه او څلوېښتمه حصه فرض کړه. په هغې باندې دا خبره فرض وه، که د انسان نه ګناه وشي نو توبه به یې کېږي، په قتل نفس سره ځان به قتلي به، لکه ای چې هغه کم ارتداد کړو، کم کفر یې کړو، شرک یې کړو، چې د سخي بندګي یې وکړه، نو د معافۍ حکم یې ځان قتل کې. او که د انسان نه دې امت کې شرک وشي او ارتداد وشي نو بس توبه به وباسي، بیا به ایمان نه وړي. دارنګې د هغې جامې به که چېرې ګنده شي نو صفا کېدې به نه په اوبو باندې، هغه ځای به دې کټ کو بیا. او دې امت باندې الله تعالی اساني راوسته، 3 پېرې ووینځه بس پاکې او صفا شوې. داسې نور احکامات و چې باندې ګران سخت و، او دې امت باندې الله تعالی اساني راوستې ده. ربنا ای رب زمونږه ولا تحملنا، او مه اوچتوي زمونږ نه ما هغه بوج لا طاقت لنا چې نشته دی طاقت زمونږ دپاره بهي د هغې. داسې احکامات او داسې حکمونه باندې مه فرض کړئ چې هغه مونږ بیا نشو برداشت کولی یا مونږ یې نشو پوره کولی.
او د هغې په پرېښودو موږ باندې عذاب راشي. واعف عنا او معافي وکړي موږ ته. د معافۍ تعلق دا دی چې خدای کم ګناه زموږ نه وشو، که خطاً دی که نسیانن دی که په بلې طریقې سره دا یې سزا موږ له مه راکړې. نو واعف عنا معنی درګذر کول چې موږ ته د هغې سزا میلو نه شي. واغفر لنا او بخښنه وکړي موږ ته. سزا خو به موږ ته میلو نه شي، خو خدای موږ باندې پرده م واچوي. یعنې خدای سزا خو موږ له مه راکوه، خو دې سره موږ باندې پرده م واچوي چې چاته زموږ ګناهونه ښکاره م نه شي او د محشر په میدان کې بل چاته پته ونه لګي. ځکه د غفر تعلق پټولو ته وي. ورحمنا او رحم وکړي په موږ باندې. پرده را باندې م واچوي او د پردې اچولو نه بعد موږ له نعمتونه او احسانات راکړي. یعنې دغه زاړه ګناهونه ختم شو، مزید موږ باندې لطف او اکرام او احسانات او انعامات موږ باندې وکړي. انت مولانا ته کارساز زمونږ یې. مولا کارساز او مالک ته وي. فانصرنا پس مدد وکړي زمونږ علی القوم الکافرین په مقابله د قوم کافرانو کې. کافران یا عام دي او یا هغه کافران چې کوم مقابلې ته میدان جنگ کې راغلي دي، هغې مقابله کې زمونږ مدد او نصرت وکړي. یا هر یو دشمن مراد دی، هر یو دشمن د دین، هر یو دشمن د اسلام او هر یو دشمن زمونږه که مونږ ته ښکاري او که نه ښکاري، د هغې مقابله کې خدای زمونږ مدد وکړي، یعنې مونږ له فتح او نصرت راکړي. تکلیف کې نه اچوي الله تعالی هیڅ یو نفس لره مګر د هغه د وس مطابق. د دې نفس دپاره دي هغه چې ده کسب کړي دي او په ده باندې هغه چې دی ارتکاب کړی دی. ای رب زمونږه ته مه نیسې مونږ لره که چېرې مونږه هیر کړو یا مونږه خطا وکړو. ای رب زمونږه او ته مه اچوې په مونږ باندې هغه دروند بوج لکه څنګه چې تا اچولو دی لره په هغه خلکو باندې چې مخکې زمونږ نه وو. ای رب زمونږه او ته مه باروې زمونږ په مونږ باندې هغه بوج چې نشته دی طاقت زمونږ دپاره په هغې باندې. او معافي وکړي مونږ ته او بخښنه وکړي مونږ ته او مهرباني وکړي په مونږ باندې. ته کارساز زمونږ یې. پس مدد وکړي زمونږه په مقابله د قوم کافرانو کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الف لام میم. الله جل شانه پوئیگی په معنا دی حروفو. الله لا اله الله چې دی نشته دی هیڅوک معبود الا هو سوا د هغه نه الحی همیشه ژوندی دی القیوم نگرانی کوونکی تمام مخلوقاتو. نزل عليك الكتاب
لگ لگے نازل کړی پتا باندې کتاب بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دها کتابونو بین یدیه چې وړاندې د دین دي وانزل التوراة والانجیل او نازل کړی دی تورات او انجیل شریف لره من قبل مخکې د دینا هدی للناس هدایت کوونکي د پاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل کړی فرقان لره ان الذين كفروا بشکا کسان چې کفر یې کړی دی بآیات الله آیاتونو د الله تعالی سره لهم عذاب شدید د دې دپاره عذاب سخت دی والله عزیز او الله تعالی زورور دی ذو انتقام بدله اخیستونکی دی سورت مبارکه ته سورہ آل عمران ویل کیږي د دې سورت مبارکه په 4 رکوع کې د عمران د اولاد او د خاندان بیان دی د هغې د وجې نه د پوره سورت نوم سورہ آل عمران شو عمران په بني اسرائیلو کې یو بزرگ شخصیت و چې هغه د بیت المقدس امام و او خپل ځان یې بیت المقدس د خدمت او د عبادت لپاره وقف کړی و د هغه بیبي وه هغه نیک او صالحه بزرګه وه هغه منښت یې وکړه که چېرې الله تعالی ما له اولاد راکړو نو زه به د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کومه الله تعالی ورله زنانه اولاد ورکړو نو هغې یو افسوس وکړو چې ما خو دا منښته کړې وه چې زه به خپل اولاد د بیت المقدس د خدمت دپاره وقف کومه او د بیت المقدس د خدمت دپاره خو نارینه اولاد پکار دی او ما له خو الله تعالی زنانه اولاد راکړو الله جل شانو وفرمایه چې دا تاله الله تعالی کوم زنانه اولاد درکړی دی دا د نارینه اولاد نه بهتر دی او هغه زنانه اولاد خدمت دپاره وقف کو چې د هغې نوم مریم بیبي و او د هغې نه الله تعالی بیا بغیر د خاوند نه او بغیر د رشتې او د واده نه الله تعالی له اولاد ورکړو عیسی علیه السلام په معجزې سره نو دا عیسی علیه السلام او مریم بیبي د عمران خاندان اولاد شو د هغې مناقب او بزرګۍ به دې صورت مبارکه کې بیانېږي نو ځکه صورت ته سورې آل عمران ویل کېږي او مقصد په دې سردار چې دا عیسایان وي چې دا عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی او یا دا به ذات خود الله تعالی دی نو قرآن وی چې کله دا د عمران اولاد شو او د عمران په خاندان کې شو نو بیا د الله تعالی اولاد څنګه شو چې د عیسی علیه السلام مور چې د هغه مریم بیبي ده او د مریم بیبي والد صاحب چېرې هغه عمران دی نو بیا دا د الله تعالی زوی څنګه شو بیا به ذات خود الله تعالی څنګه شو
چې تاسو هم دا منئ چې دا د عمران په کور کې پیدا شوی دی. مقصود په دې صورت مبارکه سره د عقیده رد کول دی او د عقیده ختمول دی چې عیسی علیه السلام نه د الله تعالی زوی دی او نه به ذات خود الله تعالی دی، نه د هغه په معبودوالي کې څه حصه شته. د الله تعالی یو بنده او برګزیده شخصیت او پیغمبر و. د دې صورت مبارکه نور نومونه هم دي. دې صورت مبارکه ته سوره توبه هم ویل کیږي. توبه پاکیزه ته وایي. دا صورت مبارکه هم پاکیزه دی. دې کې د شرک او د عیسی علیه السلام د زویوالي او د الهوالي خبرې نشته. د دې نه علاوه د دې نور نومونه هم شته. دې ته سورة الامان هم ویل کیږي. امان د امن نه دی. دا صورت مبارکه خپل لوستونکي ته امن ورکي. تفسیر قرطبي لیکلی دی چې په کم کور کې ماران او لړمانان وي او په هغه کور کې دا صورت مبارکه وویلی شي نو دې ویونکو ته الله تعالی امن ورکي. واقعه لیکلی ده یو سړی او داسې علاقې ته لاړو چې هغه علاقه کې سرکشه جنات او مارانو او د ده شپه په دغه علاقه کې راله. د دغه علاقې یو طرف ته یو دوه راهبانو. هغه دوه راهبانو چې دا سړی خو دې علاقې نه واپس نشي راوتی، لکه دا خو سرکشه جنات دي او ماران دي، دلته خو چې څوک هم ورغلی دی او شپه یې تېره کړې سهار نه دی راغلی. دې سړي دا خبره اورېده او ده په دغه علاقه کې شپه هم وکړه او د شپې سورې آل عمران ولوستو او سحر صحیح سالم الله تعالی د علاقې نه روباسو. نو دا سورة الامان دی. د سرکشه جناتو نه او دارنګې د مارانو لړمانانو نه امن ورکي. دې صورت ته سورة الکنز هم ویل کیږي. کنز خزانې ته وایي. تفسیر قرطبي چې دا کنز الصعلوک دی، د یو غریب او د یو فقیر او د تنګ دسته انسان دپاره دا خزانه ده. یعنی هغه دې صورت اهتمام کې او وایي دي د ده را غربت او دا فقر او په دې سره ختم شي. دې ته سورة المجادله هم وایي. مجادله جګړه کوونکې، بحث کوونکې. دا صورت مبارکه چې څوک ډیر وایي سباق د قیامت په ورځ باندې چې کله د سر حساب کتاب کیږي نو دا صورت مبارکه به د ده طرف نه دفاع کی، جوابونه به دې ورکي. او دې ته سورة الاستغفار هم ویل کیږي. استغفار بهنه غوښتو ته وي. د دې صورت مبارکه په دویم رکوع کې د استغفار ذکر راغلی دی. او دارنګه دې ته سورة الزهراوین هم وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې تاکید کړی دی چې تاسو دو سورتونه چې هغه زهراوین دي هغه لولئ، چې یو سوره بقره ده او دویم سوره آل عمران ده. دې تلاوت کوئ ځکه چې د قیامت پر ورځ به د قرآن کریم هم راځي او چې چا قرآن کریم لوستی هغوی به هم را رواني. او دا دو سورتونه سوره بقره او سوره آل عمران به د دغه سړي نه مخکې رواني. دا ویونکي به وروستو دا سورتونه مخکې وي او چې کم دی کې څه مشکل مخې ته راځي، څه مسله راځي، دا دوه سورتونه به هغه مسله به حل کي، مشکلات به ختمي. یعنې د انسان ته به لاره کولا بخي، مشکلات به ختمیږي. د
لکه دا 2 سورتونه دا رڼا او چمک دی. زهراوین دا تسنیه د زهرا ده او زهرون ده، او زهرون رڼا او چمک ته ویل کیږي. دا به یو 2 وریځې به وي د انسان د سر د پاسه به روانې وي، یا 2 صاحبان او سفر به وي چې انسان د سر د پاسه به یخ سوري کړي وي. نو دا صورت مبارکه ډیر ډیر ویل پکار دي. یو روایت کې دا فرمایي چې کوم انسان د جمعې په شپه دا صورت مبارکه ولوستو نو دا د شپې تر قیام اللیل برابر دی. او یو روایت کې داسې دی چې چا د دې صورت مبارکه اخیرانې رکوع ولوسته، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب، دا داسې شوه چې گویا کې د ټوله شپه قیام اللیل وکړو، الله ته په ولاړه باندې تېره کړه. د دې صورت مبارکه مخکنی صورت سره مناسبت واضح دی. دا اگر چې آخره کې نازل شوی دی، دا په سن 9 هجری کې یو وفد راغلو د نجران نه، په دغه موقع دا صورت مبارکه نازل شوی دی. نو نزول یې په سن 9 هجری کې شوی دی. د نزول په اعتبار سره دا په 89 نمبر باندې دی، 8-9 نمبر باندې، او ترتیب جمعي په اعتبار سره په 3 نمبر باندې سوره بقره نه وروستو. نو سوره بقره سره مناسبت شته. د سوره بقره او د دواړو ته سورۃ الزهراوین وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه سورتونه په یو روایت کې جمع کړي چې اقرأوا الزهراوین، چې سوره بقره او سوره آل عمران دی. دارنګې په دې مخکنی سورت مبارکه سوره بقره کې زیات تر خطاب یهود سره، زیات مخاطب چې د قرآن کریمو په دې مخکنی صورت کې هغه یهودو، او دې صورت مبارکه کې زیات تر خطاب به عیسایانو سره نصاراو سره وي. نصارا او یهود دواړه چې یوځای شي دا بني اسرائیل دي. د دې ابتدا بني اسرائیلو، دا خو د عیسی علیه السلام نه بعد چې کومو خلکو په عیسی علیه السلام ایمان وروړو، عیسی علیه السلام یې ومنلو، هغه نصارا شو، عیسایان شو. او چې چا انکار وکړو د عیسی علیه السلام نه هغه یهود پاتې شو. ورنه د عیسی علیه السلام نه مخکې ټول چې دا بني اسرائیل ټول دا یهودو. د عیسی علیه السلام په راتلو سره یهود او عیسایان د یو بل نه جدا شو. نو قرآن کریم دواړه مخاطب کړي دي. په مخکنی صورت کې زیات تر خطاب یهودو سره کړی دی، او په دې صورت کې زیات تر خطاب هغه نصاراو سره دی. په سن 9 هجری کې د نجران یو وفد راغی. نجران د مکې مکرمې نه په جانب د جنوب باندې دی. په یمن کې نجران یو علاقه را، هلته زیات تر عیسایان آبادو. نو د هغه ځای نه 60 کسان چې 80 کسانو، هغوی په دې اراده را روان شو چې نبی علیه السلام سره مناظره کو د عیسی علیه السلام باره کې. په دې 80 کسانو کې 14 کسان دا معززو مشران او سردارانو، او په دې 14 کې بیا 3 کسان داسې چې هغه د پورا ګروپ او د پورا 80 کسانو ذمہوارو. پای کې یو امیرو
د ټول لښکر چې د هغه ذموار چې د هغه نوم عبدالمسیح عاقب عبدالمسیح او دویم دی کې ډېر لوی عالم او علامه ردي چې هغه ابو حارثه بن علقمه دا د بنو بکر بن وائلو دا ردي لوی عالم خبرې د کولې او په دې درو کې یو مشیر او مدبر چې هغه به تدبیر کو رائے به ورکولې نو هغه په دې کې اهم و نو دا درې کسان پکې ډېر زیات ذموار او مشرانو دی رالو مدینی منور تر مازیګر مازه ټیم کې دی رو رسېدلو دی سه ناشنا چوغې اچولې وې ناشنا څادرونه او جامې اچولې وې یمن کې اسم کپړه ډېره تیارېده په روایتو کې د یمن کپړه مشهوره وه او دای ذکر راغلی دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د یمن نه پلانکې څادر راغی پلانکې قسمه نو د یمن څادرونه د یمن کپړې او د یمن امیلونه چې زنانو په غاړه باندې اچول دا د یمن مشهورو دی خو د یمن چونکې سرکرده خلک راغلو دی چې راو دی خو ناشنا شاهانه انداز کې راغلو تر دې چې دی کله رو رسېد مدینې منورې ته او صحابو کتل نو ویې فرمایلو چې مونږ خو داسې ښکلي خلک چې ته نه یې لیدلي دومره ښکلي دومره باروبه دومره وقار او اطمینان والا خلک مونږ نه لیدلي د مازدیګر د مونځ ټیم و دی نبی علیه السلام سره یو ځای مونځ ونه کو دی په جومات کې مونځ وکړو مخ یې مشرق طرف ته کو یعنی مخ یې بیت المقدس طرف ته کو هغه طرف ته یې مونځ وکړو نبی علیه السلام یې پرېږدی خیر دی او د مانځه نه بعد بیا دی نبی علیه السلام سره کېناستو او دی نبی علیہ السلام سره څو ورځې په مختلفو اوقاتو کې بحث مباحثه او مناظره کړې ده دې دوران کې یهود هم خبر شو چې کوم یهود وو هغه دی کې مدینه منوره کې نو هغوی هم راجمع شو رالو دی سره او دی نبی علیہ السلام سره بنیادی خبره د عیسی علیہ السلام باره کې کوله چې عیسی علیہ السلام د الله تعالی زوی دی او یا دی بذات خود الله تعالی دی او یا دا چې دا د خدای درېیمه حصه ده یعنی خدایي چیرې دا په دریو باندې تقسیم شوې ده نو یوه حصه پکې عیسی علیہ السلام دی او دلیل دا پیش کو چې د عیسی علیہ السلام پلار څوک دی نو موږ مسلمانانو وایو چې د عیسی علیہ السلام پلار نشته نو دی آیا دنیا کې داسې کیدی شي چې یو انسان دی بغیر د پلار نه دنیا کې پیدا شي نو چونکې نه کیږي نشته دی ناغي وی چې بیا دا علامت دی چې د عیسی علیہ السلام پلار چې دا الله تعالی بذات خود دی چې پلار نشو بس الله تعالی پلار شو او چاوی چې د عیسی علیہ السلام بذات خود الله تعالی دی او دلیل دا پیش کوم چې عیسی علیہ السلام هغه کارونه کړي دي چې هغه د الله تعالی نه ما سوا بل څوک نشي کولی یو مادرزاد ړوند چې د مور نه ړوند پیدا شي د ده علاج په دنیا کې نه کیږي
چې دنیا ته انسان روغ راشي او په سترګو کې نظر وي او بیا کمزوري شي نو دغه علاج کیږي. لیکن چې د مور نه ړوند پیدا شي د هغه بیا سترګو نظر نه راځي. او عیسی علیه السلام په داسې انسان باندې چې لاس راکاږو هغه له به الله تعالی نظر ورکړو. دارنګې د کوړ مرض برګې مرض د دې علاج هم دنیا کې نشته او عیسی علیه السلام به پرې لاس راکاږو هغه به ښه شو. وایي دا مړي ژوندي کول به څوک کي نو الله تعالی به یې کي. او عیسی علیه السلام مړي ژوندي کړي دي. قرآن کریم خپله ګواهي کوي. نو دا کارونه خو د الله تعالی نه ما سوا بل څوک نشي کولی. بل دا چې عیسی علیه السلام به د کور خبرونه خلکو ته وایي. د یو سړي په کور کې څه دي دا به هغه وایي ستا کور کې دا دي ستا کور کې دا دي. یعنې تا په کور کې دا ذخیره کړې ده دا دې ذخیره کړې ده. نو دا خو یو قسم د غیبو خبرونه دي او عیسی علیه السلام به دا خبرونه ورکولو. نو خو عیسی علیه السلام سره علم غیب دی ځکه یې داسې کولو او دا ځکه چې دی الله تعالی دی. نو دی دا دلایل پیش کول په دې خبره. نبی علیه السلام باندې دا آیتونه نازل شو. د دې صورت مبارکه څه د پاسه 80 آیتونه تر 80 یا 84 آیتونه په دې موقع نازل شو. او په دې 84 آیتونو کې د عیسایانو چې دا کم دلایلو چې کومې خبرې یې پیش کولې دا یې مکمل جوابات او بھرپور در تردید دی. نبی علیہ السلام دی تمام اشکالات و تمام اعتراضاتو چې کله مدلل انداز کې دی له جواب ورکو دی بالکل لا جواب شو خاموش شو او بیا هم دی نه منله. نو نبی علیہ السلام وی زه ټیک ته چې مباهله وکړو. یعنې تاسو هم راشئ میدان ته زه به هم راشمه. تاسو خپل خلک راولئ زه به خپل خلک راولمه. زه به د خپل خاندان خلک راولم مباهله به وکړو. بس حق به بیا په دې طریقې سره واضح شي. یعنې دلایلو سره حق واضح شو خو تاسو یې نه منئ چې عملي طور واضح وي بیا به مباهله به وکړو. خو دی نبی علیه السلام خو راغی فاطمه رضی الله تعالی عنها او حسنین حضرات را روان کړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره هم راغی. لیکن دی چوکه ته چې دومره نوراني چهرې میدان ته رالی دی خو پوه چې نبی علیه السلام حق نبی دی. نو دی وی که چېرې لاړو نو ګورې واپس به رانشو بیا به دی بیا نبی علیه السلام سره معاهده وکړه صلح وکړه چې موږ به تاسو له سالانه ټیکس او جزیه به درکو دومره دومره او موږ ایمان هم نه راوړو موږ ته اجازت راکړې. بیا نبی علیه السلام دی رخصت کړو. دا معاذ ابن جبل رضی الله عنه دا ابو موسی اشعری رضی الله عنه چې گورنرانو د یمنو دا ردی باندې شو. بیا چې کله دی صلح وکړه بیا نبی علیه السلام دا دواړه هلته ولېږل. د یمن یوه علاقه یو طرف ابو موسی اشعری رضی الله عنه له ورکو او دا بل طرف معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه له. نو په دې موقع دا لومړني آیتونه راغلي دي. الف لام میم. الف لام میم دا سورت د سوره انفال نه وروسته نازل شوی دی. سوره انفال 9مه سپاره کې دی او د نزول په اعتبار سره په 89 نمبر باندې دی. د دې سورت ابتدا په الف لام میم باندې وشوه. د قرآن کریم یو انداز دی
چې په کوم صورت کې داسې خبرې چې هغه مشکلې وي او پیچیده وي نو د هغې ابتدا به همها په الف لام میم سره یا په حروف مقطعات سره کیږي. یعنې هغه خبرې په ظاهره کې حل کېدو والا نه دي، د هغې ذکر همها بیا په دې سره کیږي. دې صورت کې به صرف د عیسی علیه السلام یا د عیسایانو ذکر نی، بیا ردې نه بعد بیا د بدر او د احد د غزواتو ذکر په دې کې شوی دی. چونکې د دې مخکني صورت په آخره کې راغی چې فانصرنا علی القوم الکافرین، د کافرانو مقابله کې خدای ته زموږ مدد او نصرت وکړي. نو الله تعالی وی زه ټیک ته د بدر په میدان کې د مسلمانانو نصرت شو، مدد شو، او دارنګې د احد په میدان کې د مسلمانانو مدد او نصرت شو. دعاګانې مسلمانانو وکړې، الله تعالی قبول یې کړې او د هغې عملي اظهار چې دی هغه د بدر او د احد په میدان کې وشو. فرمایي الف لام میم، الله تعالی پوهیږي په معنا دی حروفو. دا حروف مقطعات دي، د دې علم الله جل جلاله خپل ځان سره ساتلی دی او نبی علیه السلام ته د دې علم ورکړی دی او امت ته د دې علم نه دی ورکړی شوی. د هغې وجه دا ده چې د امت ظرف او د امت علم چیرې دا ډېر کم دی او د دې حروف علم ډېر زیات دی. امت د دې استعداد نه لري چې دا علم په دې ځان پویه کړي او دا حاصل کړي. د دې علم الله تعالی خپل ځان سره ساتلی دی او دې کې د انسان عجز هم دی چې انسان ته لوی علامه وي او ځان ته ډېر پویه وایي او ځان ته اهل زبان وي فرض کا، نو زه هغه د دې حروفو معنا باندې ځان پویه کړي. دي د عربۍ حروفو او په معنا باندې څوک نه پوهیږي. نو الف لام میم الله جل شانو پوهیږي په معنا دی حروفو. الله لا اله الا هو الحي القیوم، ابتدا د الله تعالی په توحید باندې وشوه. دعوه وکړه چې الله لا اله الا هو، الله هغه ذات دی چې نشته د هیڅوک معبود سوا د هغه نه. تاسو څوک چې وي عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی دی یا الله تعالی د کوم ځای نه الله تعالی شو؟ الله هغه ذات دی چې د هغه نه ما سوا بل څوک معبود نشته. او الحی القیوم دا دلیل دی د الله تعالی، یعنی معبود هغه ذات پکار چې همیشه ژوندي وي. نو آیا عیسی علیه السلام د همیشه نه ژوندي و؟ الحی هغه ذات ته وي چې د همیشه نه ژوندي یي، یعنی هغه باندې داسې زمانه نی راغلي چې هغه پکې نه و یا پکې هغه مړ و. نو عیسی علیه السلام خو تاسو وایئ چې د بیبي مریم نه پیدا شوی دی. نو مطلب دا دی چې د مریم د پیدایش نه مخکې هغه نه و. نو څنګه عیسی علیه السلام الله تعالی شو؟ او بل دا چې الله تعالی هغه ذات پکار چې هغه باندې بیا وفات رانشي، یعنی معبود هغه ذات پکار دی. او عیسی علیه السلام له خو مرګ راځي به، دیوه کې هوا په اسمانونو کې دی، لیکن چې کله دنیا ته بیا راشي نو هغه به 40 سال په دنیا کې به تیري او 40 سال بعد به هغه بیا وفات شي. ځکه د 32 سال او 6 مهینې یا د 33 سال په عمر کې عیسی علیه السلام اسمانونو ته پورته شوی دی.
نو د هغه تقریبا سره پاسه او یا کال عمر دی، 40 کال عمر لا پاتې دی. ابا راځي را قیامت نه مخکې او خپل عمر او برابر کړي، بیا به وفات شي او د نبی علیه الصلاة والسلام په خوا کې به دفن کیږي. به یو کمزور روایت دی چې نبی علیه السلام سره به خوا کې دفن کیږي. به نو موت خو په عیسی علیه السلام باندې هم راځي. به هغه څنګه معبود شو؟ الحی همیشه ژوندی، القیوم نگرانی کوونکی، سنبالښ کوونکی. یعنی معبود خو هغه ذات په کاش دغه پر چا باندې نظر وي، د هر چا حفاظت کی، د هر چا نگرانی کی او سنبالښ کوونکی وي. نو آیا عیسی علیه السلام داسې کولی شي؟ عیسی علیه السلام خو خپل ځان د یهودو نه بچ نه کړی شو. چې کله یهود رالو د عیسی علیه السلام د قتل په اراده باندې، او عیسی علیه السلام په خپل کمره کې ناست و، د انجیل شریف تلاوت یې کو، او دا یهود په دیوالونو باندې راوختلو. نو که چیرې الله تعالی نه یې پورته کړی بر اسمان ته، نو عیسی علیه السلام خپل ځان نشو بچ کولی. بلکې د یهودو دا نظریه او عقیده ده چې موږ عیسی علیه السلام قتل کړی دی، او بعد نصاران د دې خبرې نه متاثره دي. نو که چیرې عیسی علیه السلام قتل شوي د دې په عقیدې مطابق، نو بیا څنګه عیسی علیه السلام معبود دی چې خپل ځان بچ نه کړی شو؟ دا به نور خلک به څه بچ کړي، نور خلکو به څه حفاظت وکړي. القیوم سنبالښ کوونکی او نگرانی کوونکی. اسماء بنت یزید ابن السکن رضی الله تعالی عنها فرمائی چې اسم اعظم په 2 آیتونو کې دی. یو آیت چې کوم په سوره بقره کې مونږ ویلو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. او دویم دا آیت مبارکه الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم، دې کې اسم اعظم دی. اسم اعظم لوی نوم د الله تعالی، ټول نومونه لوی دي، خو بیا په دې نومونو کې هغه نوم چې د هغې په ویلو سره د انسان حاجتونه پوره کیږي او د الله تعالی مدد او د الله تعالی قرب حاصلیږي او کار فوراً وشي، دې ته اسم اعظم وي. وی دا اسم اعظم په دې 2 آیتونو کې دی. دومره کافی دی. الله پاک پوهی په معنا دی حروفو. الله تعالی چې دی نشته هیڅوک معبود سوا د هغه نه، همیشه ژوندی دی، نگرانی کوونکی تمام مخلوقاتو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نزل عليك الكتاب، اللہ تعالی
لگ لگ نازل کړی دی پتا باندې کتاب بالحق په حق سره مصدقا تصدیق کوونکی دی لما دهاس بین یدیه چې وړاندې د دین دی وانزل التوراة والانجیل او نازل کړی دی تورات او انجیل شریف لرا من قبلو وړاندې د دینا هدی للناس هدایت کوونکی د پاره د خلکو وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرقان لرا ان الذين كفروا بیشکا کسان چې کفر یې کړی دی بآیات الله په آیاتونو د الله تعالی سره لهم عذاب شدید د دې لپاره عذاب سخت دی والله عزیز او الله تعالی زورور دی ذو انتقام بدلا غستون کی دی ان الله لا يخفى بیشک الله تعالی چې دی نه پټیږي علیه شیء پد باندې یو سیز فی الارض پزمکه کی ولا فی السماء او نه په اسمان کې هو الذی یصورکم اغا اللہ تعالی اغا ذات تے چی صورتون در کوي تاستا فی الارحام پرحمونو کی کیف یشاو سرنگی چی غواړي لا الہ نشت دے حسوک معبود الا هو العزیز الحکیم سیوا دا غنا چی زورور دے حکمت والدے آیتونا د نجران نا چی د قیسایانو کم وفد راغلو دای بارک نازل شوی دی پس 9 هجری کې د هجرت په 9 کال باندې یمن کې نجران علاقه ده د اغازینا 80 کسان چې د عیسایانو او آئی کې 14 کسان معزز و سردارانو او پا 14 کې بیا 3 نور مهم شخصیاتو دی راغلو نبی علیہ السلام سره مناظره بارکی او مناظره دی بارکی و چی عیسیٰ علیہ السلام بذات خود اللہ تعالی دی او یاد اللہ تعالی زوی دی او یاد اللہ تعالی درې مېسه ده دی چکر د کلی نه را روان شو د یمن نه دی که دا ابو حارثه بن علقمه چې دا ډیر لوی عالمو دا اصل کې د عربو نه ختلو ولته روم ته ډیر لوی عالمو نای ول ډیر لوی حیثیت ورکړو دی چې کله په خپل خچره باندې سور شو او را روان شو نه خچر یې ټکر وواله نو قریب و چې دی را پریوتی وي د ده کشر ورور دی کورز بن علقمه نو کورز بن علقمه وی چې تعسن للابد دغه کورز نبی علیہ السلام ته خیره وکړي چې دیر همیشه تباہ و برباد شي نو دی ابو حارثه چې ډېر لوی عالم دی او د مشر ورور دی هغه ورته وی تعیست امک
ستا مور دې تباه و برباد شي. نو دې کرز ورته وی چې دا ولې وی؟ ما څه بد کار ونه کو چې نبی علیہ السلام ته مې خیرې وکړې. نو دی ابو حارثه ورته وی چې هغه ګورې برحق نبی دی. نو کرز ورته وی چې نبی دی بیا موږ مناظرې له سره ځو د عیسی علیه السلام باره کې. نو دی ابو حارثه پخپله ووی چې مناظرې له خو ځکه ځو چې که چېرې مونږ د نبی علیه السلام اتباع وکړو، نبی یې ومنو، نو بیا چې مونږ له د روم بادشاهان چې کم اموال راکړي، مالونه او کم تحفې تحائف او کم عزت یې مونږ له راکړی دی، بیا خو به دا مالونه تحفې تحائف او عزت به بیا ختم شي. نو ځکه صورتاً مناظره به کو، زو به او هلته کې به خبرې اترې کو چې ګنې د روم بادشاهانو ته هم معلومه شي چې مونږ په حق باندې یو او نبی علیه السلام سره مونږ مناظره وکړه. د دې کورس ته دا مو وی چې د کم نبی مونږ انتظار کو چې راځي به دام اکه نبی دی. حالانکه دی ابو حارثه له نبی علیه السلام لیدلی نه دی او نه نبی علیہ السلام سره ملاقات شوی دی، خو د نبی علیہ السلام باره کې خبرونه اورېدلو چې نبی علیہ السلام کمې خبرې کې او کم صفات دي پکې. د هلته نه دا اقرار وکړو چې دا برحق نبی دی. خضوع او مناظره به ورسره کو سره د علمه. نو دی رالو نبی علیہ السلام سره څو ورځې بحث مباحثه کړې ده. د دې دا دعوه چې عیسی علیہ السلام به ذات خود الله تعالی دی او یا د الله تعالی زوی دی. د آیاتونو کې د دې خبرو برپور طریقې سره رد شوی دی چې معبود او رب الله تعالی هو هغه ذات دی چې هغه الحی القیوم وي، چې هغه همیشه ژوندی دی او هغه نگرانی کوونکی تمام مخلوقاتو دی. آیا په عیسی علیه السلام کې دا دوه خبرې شته دی چې هغه همیشه ژوندی و او ژوندی دی؟ حالانکه تاسو هم د دې خبرې اقرار کوئ چې د مریم بیبي نه پیدا شوی دی. نو چې د مریم بیبي نه پیدا شو دی مطلب دا چې مخکې نه و او بیبي مریم علیه السلام به ذات خود د عمران په کور کې پیدا شوې ده. نو چې د هغه مور هم موجود ده او مور یې هم د بل چا نه پیدا را، نو څنګه بیا معبود شو؟ او چې بیا د مریم بیبي نه پیدا شي بیا د الله تعالی زوی څنګه شو؟ یو خبر دی دا کوله چې دا د خدای درېیمه حصه ده. وی دا خدای چیرې دا درې حصې دي او یوه حصه پکې عیسی علیه السلام دی. او د دې دلیل دا پیش کو وی الله تعالی په آسمانی کتابونو کې د جمع متکلم صیغې راوړي، یعنی به فرمایي چې مونږ داسې وکړو مونږ داسې وکړو. قرآن کریم کې هم آیتونه داسې شته دی چې الله جل شانو یو کار بیاني وي، مونږه حکم وکړو، مونږ اسمان ته حکم وکړو یا مونږ ځمکې ته حکم وکړو. نو دا د مونږه صیغه د جمع ده. نو دی داوی چونکه دا خبره تورات کې مو انجیل شریف کې مو چې الله تعالی د جمع متکلم صیغې راجع کړي دي، نو دی دا مونږه مطلب څه دی؟ خو الله تعالی سره بل څوک شته دی؟ وی که الله تعالی تنی تنها او یوازې بیا به الله تعالی فعلتو و امرتو، ما داسې وکړو، ما حکم وکړو، ما داسې وکړو. حالانکه قرآن کریم کې یا نورو کتابونو کې الله تعالی د جمع متکلم چې مونږه حکم وکړو مونږه داسې. وی دې دلیل دا دی چې الله تعالی سره عیسی علیه السلام په دې کار کې شریک دی.
قرآن کریم د آیاتونو کې بھرپور طریقې سره رد کی چې الله جل شانو هغه ذات دی الحی القیوم او الله تعالی هغه ذات دی چې هغه آسمانی کتابونه نازل کړي دي او په دا کتابونو کې یو انجیل شریف هم دی او هغه الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی نو کچری عیسی علیه السلام بذات خود خدای وي نو آیا هغه د خپل کتاب په خپل ځان په خپل نازل کو حالانکه کتاب خو په الله تعالی نازل کړی چې انجیل شریف دی نزل علیک الکتاب لگ لگ یہ نازل کړی پتا باندې کتاب په نبی علیہ السلام باندې قرآن کریم لگ لگ نازل شوی دی د آسمانی دنیا نظمکه ته قرآن کریم په 22 کال او 6 میاشتې کې راغلی دی نزله په عربی کې لگ لگ راتللو لگ لگ نازلولو قرآن کریم په یو ځای نه دی راغلی بلکې په دومره لوی مدت کې راغلی دی نزل علیک الکتاب لگ لگ یہ نازل کړی پتا باندې کتاب نه مراد قرآن کریم دی قرآن کریم یو نوم کتاب هم دی بالحق په حق سره د قرآن کریم نزول په حق سره شوی دی یعنی دا باطل کتاب نه دی ختمېدو والا نه دی مصدقن دویم صفت دا چې دا تصدیق کوونکی دی تصدیق معنا چاته د رښتیاو نسبت کولو چې دا ریشه دي قرآن کریم تصدیق کې د مخکنو کتابونو چې دا توراتم برحق کتاب او دا انجیل شریفم برحق کتابو لما د پار احاسو بین یادیه چې وړاندې ردینه دي یادې ید په عربی کې لاس ته وي نو چې لاسونه دوه شي نو یادیه یدان دوه لاسونه یادیه د دوه لاسونو منځ کې نو بین یادیه معنا سو د دوه لاسونو په منځ کې نو بین یادیه هغه کتابونه چې د دې دوه لاسونو منځ کې دي نو دا محاوره چې کوم مخې ته وي چې د انسان مخې ته سي ګویا که د دوه لاسونو منځ کې د نظر د لاندې دی نو د قرآن کریم نه مخکې د تورات او انجیل گویا که د قرآن کریم په نظر کې دی او د قرآن کریم نه مخکې دی بین یدیه چې وړاندې ردینه دي وانزل التورات دا او تفسیریه دی تفسیر کې د بین یدیه چې د قرآن کریم نه مخکې کم کتابونو نو تورات او انجیل شریفو د قرآن کریم مخکې زبور شریف هم دی هغه پکې ذکر نکو چونکه زبور شریف کې د وعظ او د نصیحت خبرې وي او په تورات او په انجیل کې حلال او حرام احکامات او جایز او ناجایز چونکه درې کتابونه داسې چې پای کې حلال او حرام شریعتونه بیان شوي دي چا قرآن کریم دی انجیل شریف او تورات شریف دی او دا صحیفې چې وي او دا زبور شریفو په دې کې د وعظ او د نصیحت او د زړه نرمېدو او آخرت ته د رغبت پیدا کېدو او دنیا نه بې رغبتۍ خبرې وي نو ځکه زبور شریف ذکر نکو وانزل التورات او نازل کړی تورات شریف او انجیل شریف را دلته انزل راوړو او مخکې نزله انزله په عربی کې یک مشت په یو ځای باندې یو څیز نازلولو ته وي چونکې تورات او انجیل شریف دواړه په یو ځای نازل شوي دي
موسی علیه السلام کوه طور ته تشریف وړو او په یو موقع ورته تورات شریف لیکلی شوی ورکړی شو. عیسی علیه السلام ته انجیل شریف په یو ځای یکمشت ورکړی شو، نو ځکه یې انزله راوړو. تورات دا د ورا نه دی او ورا په عربی کې چمک ته وي، رڼا ته ویل کېږي. عربي ورا زندو، زند هغه لرګي ته وي چې بل لرګي لی راوبغې نه رڼا راوځي. پخوا زمانه کې دا ماچسې دا خبرې خو نه وې. یو سړي به چې سفر کو سره به دوه لرګي وو، هغه به یې لاره کې یو بل له راوبغو، د هغې نه به چمک راووته، اور به ترې راووته او د هغې په ځای سره به یې اور بل کو. لکه دا بکری چې وي سپینه په دې غرونو کې او یو بل له یې راوبغې نه اور پیدا کېږي. نو دا وخت کې عربي ورځ زندو چې دا لرګي کله اور او چمک راوچت کي. نو دا تورات د دې نه دی. نو تورات کې هم د رڼا معنی را، دا رڼا کتاب و. انجیل د نجلون نه دی او نجلون په عربی کې اصل ته وي، اصل ته وي، سرچشمې ته وي. انجیل شریف ته انجیل شریف ځکه وایي چې دم د علومو او د حکمتونو اصل دی، راجمع کړي دي. یا د انجیل د تناجل نه دی، او تناجل جګړې ته وي، خپلو کې جګړه کولو. د انجیل شریف ته انجیل شریف ځکه وایي چې په دې کې هم خلکو بلا جګړې کړي دي. یهودو نه منو، نصاراو منلو، چا وایي دا کتاب دی، چا وایي دا نه دی. من قبل مخکې ردینا، یعنی دا تورات او انجیل شریف دینه مخکې د قرآن کریم د نازلېدو مخکې نازل شوي دي. هدن للناس، هدن حال دی په معنی د هادیین سره. دا دواړه کتابونه هدایت کوونکي و د پاره د خلکو. هدن للناس، دا انجیل او دا تورات شریف دواړه خلکو د پاره هدایت کوونکي و. فی الحال هدایت کوونکي نه دي، فی الحال دا منسوخ شوي دي. خپل دور کې تورات شریف د خلکو د پاره هدایت او انجیل شریف د خلکو د پاره هدایت. دی وخت کې چونکې اوریجنل شکل کې شته نه سره او دی وخت کې منسوخ شوي دي، دی وخت کې د هغه د خلکو دپاره هدایت ذریعه نه ده. که چا د تورات شریف نسخه میلاو شي، بې ادبي به یې نه کو، بې حرمتي به یې نه کو، د ادب او احترام معامله به ورسره کو، عمل به پې نه کو. باوجود د تحریفاتو نه بې ادبي او ګستاخي به هم نه کو، او نه به یې ښکته غورځو، د عزت او د ادب او د احترام معامله به ورسره کو، عمل به پې هم نه کو. هدن للناس، هدایت کوونکي د پاره د خلکو. وانزل الفرقان، او نازل کړی ری فرقان لره. دلته کې انزله و فرقان نه مراد قرآن کریم دی. د قرآن کریم د پاره انزله دلته راوړو، مخکې نزله و. چونکې د قرآن کریم نزول په دریو طریقو سره شوی دی. یو د الله تعالی د ذات نه لوح محفوظ ته منتقل شو، دام په یو پیره کې. د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته راغی په یو پیره کې، او د آسمانی دنیا نه ځمکې ته په 22 کال او 6 میاشتې کې راغلی دی. د قرآن کریم دپاره کوم دی کې چې انزله راشي، نو مراد تېنه د لوح محفوظ نه آسمانی دنیا ته وي، نام په یو پیره کې راغلی دی د شب قدر په موقع باندې. او د آسمانی دنیا نه چې ځمکې ته راغی، ای لپاره نزل راځي. دلته انزل الفرقان وی، نو مراد دا چې قرآن کریم د لوح محفوظ نه
آسمانی دنیا ته په یو موقع باندې نازل شو. فرقان او فرق کوونکي ته وایي د حق او د باطل منځ کې د رښتیا او د دروغو منځ کې فرق کوونکي. قرآن کریم فرق کوونکي کتاب دی. لکه عیسی علیه السلام چې دی یو شخصیت دی او دا باره کې دو متضاد رائے دي. یهود وی عیسی علیه السلام مونږه قتل کړی دی او یو بل مسیح وی را روان دی، هغه یو بل مسیح به راځي دنیا ته، خو هغه مسیح الدجال دی. نو هغې دا دوکه ورکړي مسیح علیه السلام وی را روان دی، خو د مسیح نه مراد هغې دجال اخلي. او نو اوس ای د عیسی علیه السلام باره کې دا چې مونږ قتل کړی دی او مسیح دنیا ته به راځي لیکن به دجالي. نو دجال نوم هغې نه لي، مسیح علیه السلام به راځي، حالانکې اراده دکه د دجال ده. او نصارا وی چې عیسی علیه السلام قتل شوی نه دی، او څوک چې قتل شوی لیکن بیا به ژوندی کیږي. او هغې وی چې عیسی علیه السلام الله تعالی دی، د الله تعالی زوی دی، نو څنګه به قتل شي؟ یعنې هغه به موت نه راځي. او د یو شخصیت باره کې دو متضاد رای رالی چې یو وی قتل شوی بل وی قتل شوی لیکن الله تعالی دی، د الله تعالی زوی دی. قرآن کریم د دواړو خبرو رد وکړو چې عیسی علیه السلام نه قتل شوی دی بلکې الله تعالی پورته کړی دی. په دې سپاره کې به دې ذکر راځي په آخرني پاو کې چې هغه الله تعالی اسمان ته پورته کړی دی او عیسی علیه السلام د الله تعالی هم نه، د الله تعالی زوی هم نه دی. نو قرآن کریم په دې معنی کې فرق وکړو د حق او د باطل منځ کې چې دا دواړه رایې دا دواړه مذهبونه په غلطه باندې دي. قرآن کریم چې کوم بیان د عیسی علیه السلام باره کې کی هغه حق خبره ده. عیسی علیه السلام چې کله قیامت نه مخکې راشي شپږمه سپاره کې ردې ذکر دی. نو دا ټول خلق چې څومره موجود دي هغه ټیم کې عیسایان به په عیسی علیه السلام باندې ایمان راوړي او یهود به قتل شي بیا، ځکه هغوی ورته د زنا نسبت کي او دارنګې نور غلط نسبتونه عیسی علیه السلام ته کي. نو د عیسی علیه السلام اظهار به کیږي، ښکاره کیږي به. فرمایي چې وانزل الفرقان او نازل کړی دی فرقان لره، فرق کوونکي کتاب لره. ان الذین کفروا بېشکه کسان چې کفر یې کړی دی بآیات الله په آیتونو د الله تعالی سره. د الله آیتونه دا قرآن کریم دی یا معجزات دي. لهم عذاب شدید، د دې دپاره عذاب سخت دی. عذاب به ذات خودم خطرناک دی چې شدید یې ورسره نورم سخت شو. والله عزیز ذو انتقام، الله تعالی صرف دمکې نه ورکي، الله تعالی عذاب ورکولی شي او ورکي. عزیز زورور دی، غالب دی. ذو انتقام بدله اغستونکی دی. انتقام د نقمت نه دی او نقمت په عربۍ کې تسلط ته وي، غلبې ته وي. الله تعالی چونکې غلبه کوونکی دی، چې چا باندې غلبه ومومي هغه نه بدله اخیستی شي. ذو انتقام یو وي، منتقم یو نه وي. ذو انتقام هغه چاته وي چې عرب صاحب و سیف هغه چاته وي، صاحب و سیف توري والا.
چې هغه سر لاس کې توره وي او هغه بلاشې قتل کړي وي. یعنې دا نه چې صرف توره خوځي را خوځي صرف دمکې ورکي، بلکې هغه توره چلولي او بلاشې قتل کړي. د عرب صاحب سیف نو دا انتقام سره زور وړو. الله تعالی صرف دمکی د عذاب نه ورکی، بلاشې عذابونه الله تعالی دنیا کې ورکړي دي. مثال قوم نوح دی، قوم سمود دی، قوم شعیب دی او دارنګې قوم لوط دی وغیره وغیره قومونه دیره سزاګانې ورکړي دي. الله تعالی دا صرف دمکې او صرف یرول نه کی، الله تعالی بدله اغستون کې دی، بدله اغستی شو اغستیم ده. ان الله بشک الله تعالی چې دی لا یخفا نه پټیږي په ده باندې معبود هغه ذات پکار چې هغه دا علم وسیع وي او دا علم د هر چا نه احاطه کړی وي چې دا نه یو خبره پټه نه وي. آیا عیسی علیه السلام کې دا خبره شته؟ نو دا علم صرف الله تعالی سره دی چې الله تعالی څه پټ نه دی، نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې. لا یخفا نه پټیږي علیه په الله تعالی شیون هیڅ یو څیزو. دا شیون نکره ده، یعنی معمولی نه معمولی څیزم چې نامې څیز وي هغه د الله تعالی نه پټ نه دی. فی الارض په ځمکه کې ولا فی السما نه په اسمان کې. د اردن ذکر یې مخکې وکړو ځکه موږ په ځمکه باندې اوسیږو او ځمکه موږ ته ډېره ښکاري او معلومه ده موږ ته. اسمان ته خو څوک ختلی نه دي لیکن زموږ نه بره دی ډېر زیاتو. نو ځمکه یې مخکې ذکر کړه چې په ځمکه کې چې تاسو ته نږدې ده او تاسو پکې ډېر څه پټوئ چې دا په تیاره کې او دا د کمره کې او دارنګې دا په خانه کې او دا په فلانکي ځای کې او دا په فلانکي ځای کې هر څه پټ دي، لیکن دا الله تعالی ته پټ نه دي. او اسمان خو ستاسو نه لرې دی، خو په اسمان کې هم د الله تعالی څه پټ نه دي. او دا نه چې د اسمان او د ځمکې نه علاوه بل ځای کې کني پټ دي، مراد تېنه تمام کائنات دی. په دې کائنات کې هر څوک هر ځای کې په هر شکل کې دی، هغه الله تعالی ته معلوم دی. ولا فی السما نه په اسمان کې. هو الذی یصورکم الله تعالی ذات دی یصورکم چې شکلونه درکوي تاسو ته، تصویر درکوي تاسو ته. یصورکم تاسو له صورتونه او شکلونه درکوي. فی الارحام په رحمونو کې. ارحام جمع د رحم دا بچهدانې ته وایي. په دې کې د انسان شکل جوړیږي. نو چې کوم ذات خلکو ته شکلونه ورکي او پای خلکو کې یو عیسی علیه السلام هم دی. عیسی علیه السلام لم شکل الله تعالی ورکړی دی، نغه څنګه معبود شو؟ حدیث کې راځي چې کله د انسان عمر برابر شي د مور په رحم کې الله تعالی فرشته راولېږي او چې کله د انسان له شکل ورکی شکل ولا جوړي نو دغه وخت کې دا فرشته وي یا رب اشقی ام سعیدن، دا به نیکبخت وي که دا بدبخت وي. نو الله جل شانه وحی راولېږي ورته ووایي چې یا نیکبخته یا بدبخته. دا شکل چې انسان ته ملایږي د کټیم کې دا فتوم په د باندې لګي چې دی به نیکبخته او دی بدبخته پیدا کیږي. نو د انسان په خپل وس کې خدا خبرم نه ده، بلکې د الله جل په وس کې او طاقت کې او ذات کې ده.
کنه دغه په اختیار او دغه په حکم او دغه په اذن سره دا کیږي، نو څنګه عیسی علیه السلام دا نسبت پکار دی. یصورکم شک صورتونه درکوي تاسو ته فی الارحام په رحمونو کې، کیف یشاء څرنګه چې الله تعالی غواړي. الله تعالی غواړي نارینه پیدا کیږي، الله غواړي زنانه پیدا کیږي، الله غواړي مکمل، الله غواړي ناقص بوي، الله غواړي شکل به توري، الله غواړي شکل به سپین وي. نو دا شکلونه په مختلف طریقو سره مختلف صورتونو سره دا خو الله تعالی ورکی انسان ته. دا واکه انسان د ځان خبروم نه چې زه به څنګه پیدا کېږم، نو ته ځان علم وي، هغه ته تاسو نسبت کوئ چې دا معبود دی. لا اله نشته دی هیڅوک معبود الا هو العزیز الحکیم سوا د الله تعالی چې غالب دی، الحکیم و حکمت والا دی. لگ لگ نازل کړي پتا باندې کتاب په حق سره، تصدیق کوونکې د هاس او چوڑان دی ردی نه دی، او نازل کړي تورات او انجیل شریف لرا وړاندې نزول د قرآن نه، هدایت کوونکې د پاره د خلکو، او نازل کړي فرقان لرا. یقینا کسان چې کفر کړي دي په آیاتونو د الله تعالی سره، د دې لپاره عذاب سخت دی، او الله تعالی زورور دی، بدله اخیستونکی دی. یقینا الله تعالی چې نه پټیږي په هغه باندې هیڅ یو څیز په ځمکه کې او نه په اسمان کې. الله تعالی ذات دی چې صورتونه درکوي تاسو ته په رحمونو کې څرنګه چې غواړي. نشته هیڅوک معبود سوا د الله تعالی نه چې غالب دی، حکمت والا دی.